أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قبیله بنی سعد کې رضاعت، تعلیم و تربیت، واقعه شق صدر او زمونږ دپاره په دې کې رهنمایي. سیرت نگار لیکي چې حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ځان سره پیغمبر علیه السلام خپلې قبیلې ته بني سعد ته راوست د مکې مکرمې نه، او 2 کال پورې دته رضاعت فی ورکول، د دې خیال ساتو، کفالت یې کو. په دغه دوران کې حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په دې ماشوم کې هغه برکات ولیدل، هغه نعمتونه ولیدل، او هغې ته د دې خبرې یقین و چې دا ماشوم د نورو ماشومانو نه بدل دی. 2 کاله پسې چې کله واپس خپل مور حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها ته حواله کو، نو دی ورته وویل چې په مکه کې دا ساتې وبا ده، او دا ماشوم که ستاسو اجازت یې زه به ځان سره بوزم او مزید به د تربیت جاري وساتم. حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها دا خپل بچی واپس حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ته ورکو او هغې خپلې قبیلې ته راوست. د هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کفالت او ورسره تربیت جاري وساتو، او په دغه دوران کې به پیغمبر علیه السلام د دې د بچو سره، یعنی د خپل رضایي وروڼو خویندو سره به ګډې بیزې به بوتلې سره ورله چراګاه ته. چې دا حالات تیریدل چې د پیغمبر علیه السلام عمر 4-5 کاله ته ورسېدو، نو یو ورځ حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی او پیغمبر علیه السلام یې سملو، سینې وله وشلوله، د هغې نه زړه راوباسو، او دغه زړه د سرو زرو په لوښي کې بیا د زمزم په اوبو ووینځلو، او واپس د پیغمبر علیه السلام په سینه کې کېښود. دغه واقع چې کله د پیغمبر علیه السلام رضایي وروڼو ولیدله، نو زر راغلل او خپل مور ته حالات بیان کړل چې زموږ د قریشي رور سره داسې وشو. حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها زر راله او چې وی کتل پیغمبر علیه السلام پریشان ولاړو. د دغه واقع سره چونکې د پیغمبر علیه السلام تعلق د مکې د رایل فیملی سره، د لوی خاندان سره، حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په دې ماشوم ویرېده او واپس یې راوسته، او حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها ته واقع بیان کړو، بچی ورته واپس کو. د پیغمبر علیه السلام په دې ابتدایي تربیت، رضاعت کې او بیا په واقع شق صدر کې زموږ دپاره ډېر لوی اسباق دي، ډېر لوی نصیحتونه دي، ډېر لوی واز دی او ډېر لوی تربیت دی. په هغې کې یو څو دا دي. نمبر 1 خبره چې موږ ګورو، حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې کله د پیغمبر علیه السلام 2 کاله رضاعت وکړو، نو دې د خپل ماشوم د پیغمبر علیه السلام وپېژندو چې دا ماشوم دا د نورو ماشومانو نه بدل دی. او بیا چې کله حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها ته حواله کو، نو دوباره ته مطالبه وکړه چې دا ماشوم ما ته واپس کړه. د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغه زنانه وه کومه چې الله تعالی د خپل نبی اخر الزمان محمد صلی الله علیه وسلم د کفالت او رضاعت او تربیت دپاره د دې انتخاب کړو. نو دا څه معمولی زنانه نه وه، بلکې د دې کردار، د دې سیرت، د دې ژوند زموږ د تا قیامت د ټول انسانانو دپاره یو لوی مشعل راه دی، یو رهنما دی. حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دې کردار ته چې موږ په دغه ټایم کې ګورو، نو چې بیبي آمنه ته فرمایي چې دا ماشوم مال راکا چې د کفالت زه مزید جاري وساتم. نو په دغه ټایم کې دا د یو استاذ کردار ادا کوي. موږ دپاره په دې کې عبرت دا دی چې یو استاذ د دې جوګه کېدل پکار دی، په استاذ کې دا صلاحیت، قابلیت، لیاقت
پیدا کېدل پکار دي چې دا خپل سټوډنټ خپل ماشوم وپېژني چې په ده کې څه صلاحیت دی او کله چې دته پته ولګي چې یاره زما په دې سټوډنټ کې صلاحیت او قابلیت دی پکار ده چې د هغه سرپرستی جاري وساتي او د پکار ده چې دغه د مور او پلار سره هم ډسکس کړي چې یاره د دې ماشوم تربیت ماله جاري ساتل پکار دي. نو کم ماشوم کې چې الله تعالی قابلیت پکې ښودي او استاد ته د دې پته ولګي پکار ده چې استاد دله خصوصي توجه ورکړي. دویم موږ د حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها د کردار ته ګورو چې کله حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دې ته د پیغمبر علیه السلام د واپس بوتلو اجازت د دې نه وغوښتو نو هغې هم دې ته د بچي ورکو چې ځان سره یې بوځه. نو په دې کې موږ دپاره دا دي چې یو مور او پلار له هم دا پکار دی چې دوی د یو استاد خبرې له اهمیت ورکړي، د هغه خبره سنجیده والي او هغه سره د خپل ماشوم حالات ډسکس کی، بیان کی، زیر بحث راولي او د استاد په مشوره باندې کوشش وکړي چې دې عمل وکړي نو پس د دې نه به د بچي نه څه جوړ شي. درېیمه چې موږ دې مسلې ته ګورو چې د پیغمبر علیه السلام د دې 2 کالو رضاعت نه پسې بیا واپس مزید تربیت له ورکوي حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ده. نو په دغه حالاتو کې په دغه وخت کې چې موږ وګورو نو په عربو کې یو طرف ته نجومیان وو چې هغوی به د ستورو نه اندازه لګوله، عراف مو چې هغوی به د خلکو د غلاګانو د ډاکو د حالاتو وارداتو فتې به یې لګولې او دغه سره په دغه دور کې چې مونږ وګورو د پیغمبر علیه السلام په دور کې نو کاهنان هم وو. نو دغه عبدالمطلب یا حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها خپل بچی دغه طرف ته مایله نه کو چې هغه دغه علم حاصل کړي. نه په دغه وخت کې په مدینه منوره کې کوم چې د پیغمبر علیه السلام د نیکه خاندانو د مور د طرفه دغلته یهودیانو لکه پړه خلکو د مور داسې هم ونه کړل چې دا خپل بچی مدینه منورې ته د خپل نیکه کره د ماماګانو کره ولیږي چې هلته د هغې وخت مروجه تعلیم لیک لوست زده کړي، بلکې دا یې ورکړو حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ته چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عربو فصیح ژبه زده کړي او فصاحت او بلاغت زده کړي، حکمت زده کړي، ژبې خوږه شي. نو په مور او پلار کې یا په والدینو کې یا په سرپرست د ماشوم کې دا صلاحیت او قابلیت هم پکار دی چې دې د خپل بچی دپاره د ښه لارې، د ښه تعلیم، د ښه تربیت او د بهتري په وخت کې د موضوع څیزه انتخاب وکړي. حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ځان سره روان کو او دا یې راوستو ځان سره واپس خپلې قبیلې ته. د پیغمبر علیه السلام تربیت هم کو، رضاعت او کفالت هم کو، خو دې سره سره یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو بچو سره لیږلو او د ګډو ویزو د سرولو طریقه، صلاحیت او چلی ورته هم وښودو. په دې کې زموږ دپاره یو ډېر لوی عبرت دی. یوازې ماشوم ته سبق نه دی ښودل پکار، بلکې ماشوم ته هغه څه ښودل هم پکار چې په راتلونکي دور کې د ده ذریعه معاش کې پکار شي. ځکه په دغه وخت کې په عربو کې څه سرکار نه و چې خلکو سرکاري نوکرۍ کړې وي، بلکې یا به خلکو کاروبار کو، د هغې په ذریعه سره به پیسې ګټلې، یا به خلکو ګډې بیزې اوښان سرول او دغه ذریعه معاش او په دې په ذریعه سره به پیسې ګټلې، یا په معمولی مقدار کې کیتی باړي وه. نو حضرت بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د خپل زوی یعنی رضاعي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د کفالت سره سره د ګډو بیزو د سرلو چل هم وښودو. کم ته چې مونږ ګورو چې پیغمبر علیه السلام بیا د 9 کاله په عمر کې هغه ګډې بیزې به سرولې د قریشو او د دغې په ذریعه سره چې ورته کومه معاوضه میلاوېده نو په هغې به ګزران کو. نو دغه د 9 کاله په عمر کې پیغمبر علیه السلام د دې جوګه و، د دې قابل و چې هغه خپل بوج، خپله خرچه په خپله برداشت کوله، پتره یا په خاندان یا په کور والا باندې یا په معاشره باندې بوج نه و، بلکې خپل خرچه به په خپله برداشت کوله. نن چې مونږ وګورو د خپل مروجه نظام تعلیم ته، کوم چې د لارډ میکال بوسیدا نظام تعلیم دی، کوم تعلیم چې مونږه ماشوم ته صرف ډیګري ورکوي، دغه تعلیم په دې ماشوم کې دا صلاحیت نه پیدا کوي چې د 14 کولو نه پس د 22 کاله عمر نه پس دا ماشوم په خپله خرچه په خپله برداشت کړي، یا د خپل مور او پلار یا د خپل اهل و عیال سهاره جوړه شي،
بلکې د 14 کولو نه پس هم دا ماشوم په مور او پلار بوجي، په معاشره بوجي، په خپل ځان بوجي. نو لهذا د پیغمبر علیه السلام د بیبي حلیمه سعدیه په کور کې د دې تربیت او کفالت مونږ ته یو دا درس هم راکوي چې ماشوم ته هغه تعلیم ورکول هم پکار دی کوم تعلیم چې د ماشوم په راتلونکي دور کې د نړۍ د خوراک د رزق مسله هم حل کړي. اوس چې مونږ په مروجات تعلیم ته ګورو نو زمونږ مروجات تعلیم د موجوده دور سره نه چلیږي. دا محض ډیګري ورکوي ماشوم ته یا دا تعلیم ماشوم ته محض نوکر چاکر جوړي. دا نه ماشوم ته تربیت ښودلی شي، نه ماشوم ته انسانیت ښودلی شي، نه ماشوم ته ژوند ښودلی شي، نه ماشوم کې د پیسې او د رزق او د روټۍ د خوړلو صلاحیت پیدا کولی شي. نو موږ له پکار دی چې مروجه کم تعلیم دی د دې بوسي د نظام تعلیم نه په څه طریقه په چل هنر د وطن واکمن د ماشومان را وباسي او کوم چې د نن دور ضرورت دی چې هغه ساينس او ټکنالوژي ده، هغه آی ټي ده، هغه دغه جدید علوم دي، د دې نه ماشوم مزین او ښکلي کی او ورسره د ماشوم تربیت وساتي. بیا چې کله د پیغمبر علیه السلام د عمر 45 کالو ته ورسېدو نو واقع شق صدر دته راپېښه شوه. په دغه واقع شق صدر کې زموږ دپاره دا درس او دا عبرت دی چې الله تعالی د خپل نبی حفاظت داسې هم کولی شو بغیر د دغه واقعې نه، دا هم د ګناهونو نه بچ ساتلی شو بغیر د دغه واقعې نه. خو په دې کې موږ دپاره دا دی چې کله ماشوم د 4-5 کالو عمر ته ورسي یا د دې نه څومره دی غټیږي نو عموما مور او پلار یا سرپرست یا معاشره د دې ماشوم نه دا ګیله کوي چې دا ماشوم په غلطو باندې سر دی، د دې ماشوم کردار ټیک نه دی، د ګفتار ټیک نه دی، د کار ټیک نه دی. نو کوم چې مونږه په مخکې لیکچرز کې ډسکس کړې ده دا خبره زیر بحث راوستې ده چې په ماشوم کې دا قابلیت د ښه او د بد تمیز کول هغه د برایانو نه بچ کول دا د معاشرې او د سرپرست کار دی. ځکه څرنګه چې یو زمیندار خپل پټي ته ګوري چې په دې کې هغه کله فصل کړي نو دغه فصل لپاره هغه ډېره خواري او مهنت کوي، خو که ګیاګانې او غنې پکې راټوکېږي نو هغه پکې پخپله راټوکېږي. نو دغه رنګ د انسان په دې زړه کې چې تو د خوالي صلاحیت پیدا کړې، د ښه او د بد تمیز پیدا کړې نو دې دپاره به تو مهنت کوي او برایانې آلریډي په اسانه پخپله د په زړه کې پیدا کېږي. ځکه مخکې مونږ ویلو چې په دې دنیا کې شیطان هم شته، په دې دنیا کې د انسان خواهشات هم شته، په دنیا کې انسان دا زړه ګناه ته مایله کوونکي شیونه ارزوګانې هم شته. نو دا ماشوم به که ته غواړې او که نه نو دا معاشرې دا برایانې بې ځان ته راکاږي. خو په واقع شق صدر کې مونږ دپاره دا ده چې الله تعالی څرنګې د دې خپل حبیب د زړه صفایي وکړه نو دغه رنګې مونږ له پکار دی چې د خپل ماشوم د زړه د صفایي خیال وساتو، بار بار په ده کوشش کوو. مونږ دا نه وایو که د ماشوم د ارزو مو پوره نه کړه، د غلط خواهش مو پوره نه کړو نو مونږ دا وایو چې د زړه به اوچ وي، زړه به خراب شي، زړه ته به دا نقصان ورسي. نو هلته په واقع شق صدر کې آلریډي د پیغمبر علیه السلام اسینې وچوله. مطلب دا دی که ستا ماشوم پې خفه کېږي نو خفه دې شي خو هغه کم از کم په غلطه لاره په غلط کار باندې آزاد مه پرېږده ورنه په راتلونکي دور کې به دا د ده دپاره مسایل جوړ شي. خلاصه د دې ټولو خبرو ده چې مونږ د پیغمبر علیه السلام د ژوند ته ګورو د لومبني 4 کالو ته نو د ده د تعلیم او تربیت کې د نننۍ مروجه تعلیمي نظام دپاره ډېرې لوی خبرې دي. نمبر 1 خبره دا ده مونږ چې څنګه عرض وکړو چې د استاد بهترین استاد انتخاب کول. دویم تاسو چې وګورئ نو په دغه ټایم کې د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها انتخاب شو چې هغه یوه زنانه وه. نو د مروجات تعلیم دپاره دا پکار دی چې د ماشوم ابتدایي تعلیم بیسک تعلیم یا پرایمري تعلیم دا زنانه ښه کولی شي په مقابله د نارینه کې. څرنګه چې د پیغمبر علیه السلام ابتدایي تعلیم زنانه کړو دغسې پکار دی چې مونږ خپل ماشوم ابتدایي تعلیم دا زنانه ته وسپارو. او دغه وجه ده چې موجوده دور کې کله ابتدایي تعلیم زنانه ته نه وي نو د استاذ په لاس اکثر بعض اوقات معاشرتي مسایل پیدا کیږي. نو نمبر 1 خبره دا ده چې موږ له د استاذ انتخاب کول پکار دي، ماشوم له دا وخت مروجه بهترین تعلیم تنظیم کول پکار دي، د هغه د تربیت نظام کول پکار دي او دغه رنګې د ماشوم د زړه د اصلاح خیال ساتل پکار دي. ان شاء الله دا ماشوم به د معاشرې دپاره، د قوم دپاره، د خاندان دپاره، د والدینو دپاره او د خپل ځان دپاره ډیر سودمند ثابت کیږي.
الله دې موږ ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.